د دنیا د پیدایش نه مخکې څه وو؟ یعنی الله رب العزت چې کله کائنات نو پیدا کړی نو د دې نه مخکې څه وو؟ یار تاسو ته پته شته؟ ډېرو ملګرو ته دا پته نشته چې د دنیا د پیدایش نه مخکې څه وو. نن سبا چې د چا نه تپوس وکړي چې د انډیا څه تاریخ دی، د امریکې څه تاریخ دی، نو ټولو له ورځي، خو اسلامي معلوماتو له غاړه نه ورکوي. یقین وکړئ چې په دې اسلامي معلوماتو کې ماته څومره څه میلاو شو، نو زه غواړم چې تاسو ته هم میلاو شي. نو دا ویډیو د اخره پورې وګورئ او د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ چې دا یو مولانا صاحب دی چې دا د دنیا د پیدایش نه مخکې څه وو دا بیان یې کړی دی. الله نو پیدا کړي څه څنګه حالات جی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث امام بخاری نقل کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کان الله ولا شیء غیره. سبحان الله. الله او د الله نه ما سوا هیڅ هم نو، د الله ذات موجود او د الله نه ما سوا هیڅ هم نو. او په یو روایت کې دا راځي چې کان الله ولا شیء معه، الله رب العالمین موجود او د الله نه ما سوا هیڅ شی هم نو، د الله سره هیڅ هم نو، صرف د الله ذات موجود. او به د الله رب العالمین عرش هغه په اوبو باندې و، وکانه عرشه علی الماء. د الله رب العالمین عرش او کرسی، چې د الله د عرش او د کرسی دا څه ته ویل کیږي، دا ځان له مستقل موضوع ده، په دې به ان شاء الله وروسته بیا یو تقریر وکړو. خو د الله رب العالمین عرش دا په اوبو باندې و، نور اسم نو. جی بیا الله رب العالمین د ازمکه کله پیدا کړی، د اسمانونو کله پیدا کړو، د اسمانونو د ازمکو د پیدا کولو نو مخکې څه پیدا کړو. سبحان الله. نو په حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د ازمکه او د اسمانونو د پیدا کولو نو مخکې 50,000 سال مخکې 50,000 کال مخکې الله قلم پیدا کړ. او چې قلم یې کله پیدا کړو الله ته حکم وکړو چې اکتب ولیکا، والقلم بل چې الله سو ولیکم. الله رب العالمین وته فرمایل چې اکتب القدر، اکتب مقادیر كل شیء، د هر یو چیز اندازه ولیکا. او محدثین د دې جملې تشریح او وضاحت داسې کوي چې د الله رب العالمین په علم کې څومره مخلوقات پیدا کولو چې دا د مخلوقات به پیدا کوما، نو الله رب العالمین وته فرمایل چې دغه ټول ولیکا چې زه به دا سيزونه پیدا کوم، دا د مخلوقات به پیدا کوم، د ارس قلم ولیکل. او پس باندې ولیکل نو قرآن مجید وی فی رق منشور، په پانو کې ولیکل، په تختې باندې ولیکل شو د هر څه. او به دا غینه 50,000 سال پس 50,000 کال پس الله رب العالمین اسمانونو زمکه پیدا کړ. او په دې سورہ حمیم سجده کې الله تعالی فرمایي چې فی 6 ایام الله د اسمانونو زمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړ، په شپږو ورځو کې پیدا کړ. به باندې مفسرین تقسیمونه کړی دي چې په 2 ورځو کې زمکه پیدا کړه، او په 2 ورځو کې چې الله په دې زمکه کې د کوم خزانه پیدا کړې دي، د عجیب او غریب دای پیدا کړي، او په 2 ورځو کې الله د اسمانونو پیدا کړل. په شپږو ورځو کې الله د دنیا ټول نظام سم دم برابر جی زمکه څنګه پیدا کړل، دا او به منجمد کړي، او دا غینه د خټي او غونډاره جوړ کو، او بیا الله رب العالمین او غونډاره وار کو، والارض بعد ذلك دحاها، د زمکه وګړول دا غینه زمکه پیدا کړ، او د دیوبونه گیس پیدا کو، دغه گیس نه الله د اسمانونو جوړ کړو. الله قادر مطلق ذات ته، الله ته اسم ګران نه دي، الله ته هر څه آسان دي. او بیا به د زمکه کې چې الله څه دن پیدا کړی دي، نو دا ډېر عجیب او غریب خبرې دي. د الله د قدرت نخې، د الله د یووالي او د توحید نخې، د الله د طاقت نخې، حیران بشي چې په دې زمکه کې الله دن څومره خوراکونه پیدا کړی دي، او څومره مخلوقات به کې پیدا کړی دي، دنه تخمونه به کې پیدا کړی دي، خزانه به کې پیدا کړی دي، عجیب او غریب. دا د پټرول خزانه، دا د گیس خزانه، دا د کرومایټ او نیپرایټ خزانه، دا د سرو سپینو خزانه، او دا د کویلې خزانه. عجیب او غریب عالم د دنه په دې زمکه کې.
او الله فرمایي چې وقدر فيها اقواتها الله په دې زمګه کې د خوراک سيزونه پیدا کړی دي او دا ټولي په اندازه باندې پیدا کړی دي د خوراک سيزونه په اندازه پیدا کړی دي وكل شيء عنده بمقدار هر یو چیز الله په خپل مقدار برابر پیدا کړی وستاسو بکل کله زین ترازی چې دا او په دې دنیا کې دا خډيري د ضرورت نه سیوا دي دا د ضرورت نه سیوا نه دي دا د مخلوقات د ضرورت مطابق الله پیدا کړی کړي دینه کم شوي بس به د مخلوق مړ شي د دنیا کې ژوند نشي تیرولې د ارس الله په اندازه پیدا کړی یو خاص اندازه ده کې دینه سیوا شوم نقصان کې کو دینه کم شوم نقصان کې نو وقدر فيها اقواتها وكل شيء عنده بمقدار جی او بیا دا غینه پس الله اسمانونه پیدا کړ او اسمانونه داسې پیدا کړ چې واوحى في كل سماء امرها الله هر اسمان ته حکم وکړو چې پتا کې بدادا کارونه کی نو په هر اسمان کې ځان له کارونه دي ځان له مصروفیات دي د الله د مخلوقات او بیا دا غینه پس الله رب العالمین عرش په اسمانونو د پاسه کې خود وسع کرسیه السماوات والارض او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اسمانونو د پاسه به د الله عرش او کرسی ده یعنی الله په ټول مخلوق باندې د پاسه د په اعتبار د ذات سره دا عقیده زده کوي ښا منګ پښتنو کې خبره مشهور ده منګ الله په هر ځای کې ده نو چې زمونږ تبلیغي ملګری دي یا نور دی ودی خو مطلب پوېږي کنه چې دې خبره ماشاءالله پښتنو موږ له الله تعالی څومره خپل دین راکړی دی موږ مسلمانانو لا نو د ویډیو کتو ډیره مننه ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ او که څوک زموږ فیسبوک یا په یوټیوب باندې نوی یاستئ نو زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ او که څوک په فیسبوک باندې ګورئ نو زموږ پیج ورسره فالو کړئ چې زموږ هر یو ویډیو تر ټولو اوله در رسي الله مو آباد ساته والسلام